الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع. او د سورة آل عمران د مضمون په اعتبار درې حصې وي. اولنۍ حصہ 64 آیاتونه، درې بابونه. اولنۍ باب کې شپږ خبرې وي. مخکینی آیات کې زورن ورکړه هغه خلکو ته چې هغوی په مال باندې او په نپرۍ باندې چې هغه ځان ته ځان وایي او په دې باندې چې مغرور دي. نو دې آیات کې نمونه چې هغه تخویف دنیوي ذکر کوي چې الله وی په دنیا کې موږ ور ډېر داسې خلک هلاک کړي لري چې هغه په مال او په نپرۍ باندې چې ډېر زیات مغرور وو، ډېر مغرور وو. لکه راشه نمونه وګوره فرعون، کدأب آل فرعون، حال د دیو پشان د فرعونانو له والذین او دا کسانو من قبلهم چې مخکې دین دي، دا غوی حالات او د دیو حالات یو دي. لکه څنګه کذبو چې نسبت د دروغ کړو به آیاتنا آیاتونو زمنګ ته، دغه نغه د نمونه دنو. هغوی انکار کاوه د الله د قوانینو نه او دیو هم انکار کوي د الله د قانون نه. فاخذهم الله پسونو دیولا الله بذنوبهم په سبب د ګناونو د دي. والله چې شدید العقاب سخت عذاب والا دی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. دې کې دې خبره ته اشاره کوي چې دا سوپر پاور بسنګ چرې شي هغه سپر شي. نو ویراج الک وې دا غډیر طاقتور دي، دا صلیب خو چې دي، دا يهود چې دي او دا اسرائیل چې دي، دا غډیر زیات پاور والا دي، ټیکنالوژي والا دي، لوی طاقت والا دي، لوی فوج والا دي. دیو بسنګ چرې شي هغه مغلوب شي. الله وي تور ته ګوره چې څنګه چرې دغه سوپر پاور چرې سپر پاور کوما. او کله ناکله سبا داسې کې چې دا کم موجوده حالات دي دا په غایب باندې چرې سکه حمل کې، یعنی سبا چرې د دې موجودهونه چرې عبرت والی او کم آئنده چرا روان دی هغه په قیاس کې. قولوا یا للذین کسانو تا کفروا چې کفر کړي ستغلبون زرد چې تاسو به مغلوب کړئ شئ، زرد چې تاسو به کمزوري کړئ شئ، وتحشرون او جمع بشئ الی جهنم تا وبئس المهاد. او ډیر بد دی د ورتلو دی دا جهنم، دا ډیر بد دی د ورتلو دی چې دله کم خلق ورځي. قد کان لکم آیه فی فئتین. ویراشه وګوره کنه لک سوچ او فکر وکړه په دوه ډلو کې نمونه ذکر کړي. نمونه چې راشه سوپر پاور څنګه سپر پاور شوی وو. وګوره ابو جهل او دارنګي اصل هزار خلکو ته ټیکنالوژي والا ته وګوره، لوی طاقت والا او لوی قدرت والا خلکو ته وګوره چې هغوی په خپل کثرت باندې، په خپل مال باندې، په خپل فوج باندې هغه مغرور وو. د هغه حالت لګو ګوره چې پته ولګي د هغه مد مقابل کې څه کسانو، غریبانانو، انتهایی مفلسانو، ات اشیاء سره په ظاهری د دنیا په لحاظ سره نو، خو الله چې چا امداد کوي نو د هغې لپاره یو ځان له داسې طریقه جوړه کړي چې ستا ذهن به هم نه رالي. قد کان لکم په تحقیق سره شته ستاسو لپاره آیة نښه د عبرت فی فئتین په هغه دوو ډلو کې، فی فئتین په هغه دوو ډلو کې التقطا چې هغه د یو بل سره مخامخ شوي، یو اسلحه دار وه یو غیر اسلحې والا وه. فئتون یوه ډله تقاتلو جنګېدله فی سبیل الله په لاره د الله کې، یوه ډله وه چې د الله په لاره کې جنګېدله. هغه څوک وو؟ مومنانو. مومن ټکی ورسره نه وړه هغه ته حذف کو، خو د الله په لاره کې چې څوک جنګېږي هغه یې مومن. و اخرى کافرتون او بله کافره وه هغه کافره د چا په لار کې جنګېدله او د چا د سربلندۍ لپاره جنګېدله؟ هغه د طاغوت لپاره جنګېدله، هغه د غیر الله لپاره جنګېدله، هغه چې د
او دارنګي د پارټي او دارنګي د غیر قوانینو ازمونو د پاره چې هغه جنگیدله نو دا غي نه څه حذف کو هغه نه چې هغه طاغوت چې حذف کو دي ته چې د فصاحت او بلاغت په جوه کې سنت احتبا کوي چې هغه څه کو حذف کو نو دوه ډلې وی یو د الله د توحید د پاره جنگیدله او دوی مډاله چې هغه د شرک کفر او بدعت د پاره جنگیدله اوس ته ګوره يرونهم معنی ته ګوره لاول دا يرونهم کې ضمیر چې کافر تراجه کوم معنی ته ګوره يرونهم لدل دی کافرانو دی مسلمانانو لرا مثلیهم خپل دچن رأی العین په ظاهر د سترګو باندې یعنی الله جل شانه دی کافر ته مسلمانان چې هغه د خپل ځان دچن ښکارا کړو د دې لپاره چې په دیو کې روح پیدا کی او په دیو کې ضعف او کمزوري پیدا کی یا دویم يرونهم لدل دی کافرانو دی مسلمانانو لرا مثلیهم هغه کم د خپل ځان نه رأی العین په ظاهر دسترګو باندې په ظاهر چې سره دسترګو باندې نو دې کې چې سره دوه طرفه د ضمیر چې هغه راځي کیږي یا دویم طرف باندې يرونهم کې د ضمیر چې مؤمنانو ته راځي کا يرونهم چې لیدل بدی مؤمنانو دی کافرانو لرا مثلیهم دچن د خپل ځان رأی العین په ظاهر دسترګو باندې حالان کې هغه 1000 او مسلمانان 313 نو چې دچن شینو دچن خو بیا سره راځي 626 راځي نو بدی کې خو تقریبا 626 چې هغه ته ماینس کی نو دا تقریبا هغه 766 کسان چې هغه نورم چې 366 کسان نورم پاتې کیږي هغه حجره سره د دیو د سترګو نه ولې حذف کړو نو مفسرین ذکر کوي چې دا د دیو جن مسلمانانو هغه نریدل چې یو داو چې پاغي کې قیدیانو دویم دار چې ځنه پکې داسې چې هغه بمړه کېدل او دریم دار چې هغه پکې جهنمی ابدي جهنمی کافران پکې وو نو دا درې قسمه خلک مسلمانانو تر سره ونه خو دغه پکې سره شمار نه دي او بس دقه کسان دي دغه 626 یا د دې چې په موافقت سره نو زکه دچن ولیدو یا معنا دار چې يرونهم لدل دی مسلمانانو دی کافرانو لرا مثلیهم دچن د دې کافرانو یعنی مطلب داري چې دا غوي اغه ذری وتسکلو 2000 ورته کار کړو د دې لپاره چې مسلمانان ورتیز کې په دې باندې چې هغه ورتیز کې رأی العین په ظاهر د سترګو باندې او د دې مضمون 44 نمبر آیات د سورته انفال ذکر کړي التوي ويقللكم في اعينهم الته يقلل ذکر کړي چې کم اکلی تاسو پسترګو د دې کې او هغه کم کله تاسو پسترګو کې نو مفسرین داغه نه جواب کوي چې هغه د جنگ نمخ کې حالاتو او په سورته آل عمران دلته چې د جنگي حالات ته بالکل جنگ تو شروع دي نو په ابتدا کې کافرانو چې یو بل تویل ابو جهل لا پاسه مړه ورشه سو کسان دي ځوانان پاتې کې ورشي ویني سي راځي چې بویزو مکه ته الته به سره واړه چې پاکوسو کې لوبه مو به کوي او دا غلامان به کوزي چیزو ویني سي دې طرف عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل ملګری ته وی ابو جهل کله وچره دا به سبعینی چې او یا کسان به کنه را دغه د کم ښکاری دیو په خپل منځ کې مسلمانانو ته دا د دې لپاره چې په ابتدا حالات کې یو بل ته انتهایی کمزوري کړو په یو بل وتیس کړو او بیا چې د جنگ حالات شو نو مسلمانانو چې کافرو ته د چند خپل ځان کړو یعنی مسلمانانو ورته 2000 ښکارا کړو او کافری مسلمانانو ته چې رسې کړو هم 2000 ښکارا کړو 2000 ورته ښکارا کړو دا د دې لپاره چې کافران هغه کمزوري شي چې هغه ولکه د بلا ځامن دي دا خو نه ویني راوځي یاره چې د بری سړو کې ناشتي کو یاره د دې سره جنگ کول ډېر ګران دي او مسلمانانو چې هغه خپل من کول الکه کار د ډېر پروته چړو نه سرونه وي جلدی کوي شاباله ما خام کیږي چې شابه مازیګری ته ځان اوسګار کو تیز گزاري شروع کړي نو مسلمانانو په ورتیز کړو کافرانو یې کړو هغه به روبا کړو او هغه چې کړو بوزدل کړو نو هغه په تخت باندې شو يرونهم چې لیدل دی ولرا دی کافرانو لره مثلیهم د چند خپل ځان
یا مثلیهم د چند د کافرانو رأی العین په ظاهر د سترګو باندې والله چې یؤید مضبوطی بنصره فامداد سره من یشاء چاله چې وغواړي ان فی ذلک یقینا بریکار کې عبرت ته عبرت څه ته وي عبرت ویل کېږي د ظاهر نه غایب معلومول چې کم تبخ خپل سترګو ویني دا غینه به بل معلوم کا لکه دې کې دې ته اشاره ده چې دا وګوره او د دین د قیامت د سبا پورې د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې چې جنگ راځي نو هغه په قیاس کوا چې چیرته مسلمانان د کافرو سره په صحیح توګه باندې jihad کوي او د الله د رضا لپاره کوي نو مسلمانان به غالب کیږي اگر کو په سوشل میډیا باندې خبره عکس ګرځي چې یاره جی دا دهشتګردي او دا یو څو کسان دي یو څو افراد را یو ځای شوي دي او دا ختمول غواړي او دا چې نشي غالب کېدلی الله جل شانه وایي 440 کاله مخکې مې په بدر په جنگ کې 313 په 1000 باندې غالب کړیو او په سن 2021 کې مې 250 ممالک یا 48 ملکونه راغلی وو په یو ملک او په یو ملک کې خصوصا داسې یو 8000 طالبانو مقابله لا هغه مقابله لا راغلی وو او دا غي سره چې ډرون ور سره وا لړاکا ور سره وا دا غي سره چې قسم چشمه ور سره وي قسم اوزار ور سره وو الله وی هغه می ذلیل کړو هغه می شاته هغه سوپر چریته شو سپر پاور شو دا غي چې څه وشو داسې ذلیل شو چې بجازونو په سببین خطر او د دې جن به پروازونه کول نو لا عبرتن دا عبرت ته او دې ته څوګوري لئول الابصار د پاره د عقل مندو دا خلکو چې راغې د زړه سترګې کولاوي زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين دې جن تجهید بن دنیا باندې آیات کې ذکر کړي چې خیال کوا د دنیا سره دوم نه مینه مکوا د دنیا سره دوم نه مینه مکوا چې الله درنه پاتې شي ګوره دې خبره باندې ځان پوهه کوي دنیا چې هغه دنیا ده خیال کوا دنیا هغه دنیا ده چې د هغه د وجه نستانه د دینی حکم پاتې شي هغه به لګا دا کډیره ده او چې کله سره پیسې در سری په یربونو باندې په کروڑونو باندې او دارنګي اکاونټونو ډکتی خو ته د الله حکم ټیم په ټیم باندې ادا کینو دا سره دنیادار نه دی ته دنیادار نه ویل کیږي دا دیندار دی او یو سړی د یو پنجم وسنشتره اسوالګر دی دارنګ چې غریب دی لپنګ دی خو هغه د الله دین نه کینو دا دنیادار دی نو دی آیات کې زورن اور کوي هغه خلکو ته چې هغه د دنیا سره مینه کوي او د دنیا محبت زړه ته کوشوي او په دنیا باندې خپل ځان څه کوي هغه چې غونډه ژوندۍ د دنیا ګټه لور کړی او آخرت طرف ته توجه نه کوي زوین للناس خسته کړه شوی خلکو ته پنځپیر شیخ صاحب آیات داسې لګي وی مولوی سے ویلمو کو کلی تلاړې وی چا ورته ویل چې مولوی سے مسله بیان کا خو هغه ورته ویل چې مسله لا نشم کولای خزمه نه دا کړی اڅنه چې مسله بیان کوم او خلک راته پنځپیره وای نو بیا بلور نه راکې شوک نو پوره مسله ورته جوړ شي اورګه چې لاول وعده وکم نو بیا به رسته جره هغه مسله بیانوما نو چې واده وکي ورته وای الکه مسله بیانوا خو یاره جی ورګه مړ چې سابق سب خو پیدا شي کنه یاره چې بیا خو زمانه روسته په کور کې پاتې شي زوی خو می وشي نو بیا ورسته مسله بیان کم نو چې زوی وشي نو ورته وی چې مولوی صاحب مسله بیان کا او یاره جی نشم بیانوله یو منټ صبر وکي یو سورج انتظار وکي نن سبا ماډرن دور دی 2023 ته او د مولوی صاحب خزه او مړه داغي چې کالی نه سره زر او سپینزر داغي نه نو دا مزه نه کوي تور چې یو توله سونا ورله جوړه کما او دارنګ جره سپینزر او سره در ورله لګ را پیدا کما خلک به وای چې مړه د مولوی صاحب خزه د وروره سونه نشته نو لګي په لګ شان چې رسو کوما سونا را پیدا کوما نو کبیا چې ولدا والی توله پیدا کی او تو ورته وی چې یاره جی مسله بیان کا نو سلورم نمبر چې دا حکم دا ولګي چې یاره جی مړه مسله خو بیانوما خدا سره چې زبې اچر ته بیان لازم او مړه موټر سایکل او گاډي رسرنی نو دا خو مزه نه کوي ته ورګه چې یو موټر سایکل پیدا کما یو گاډي ځان لا پیدا کما نو چې گاډي وای پیدا کی او ورته مولوی سے مسله بیان کا و یاره جی ورګه لګ انتظار وکي زکه چې زمولا سړی مو سبا دیری ته سوک راغلی او سور چې میراغسته نو مزه نه کوي ته ورګه چې یو میخه کوټه شان والا موداسي یو سایواله غوا پیدا کمنو بیا بچره مسله بیان ور شروع کما نو چې غوا والی بیا چې ورته وی چې جی مسله بیان کا مولوی سے
مسله بیان کا نو یاره جی مړه لک صبر وکلک پټیز مکه علامه دغه میخي او دغه غواره پاره د غیازه خو پیدا کما کنه مړه په مخه سوالونه نشو کوله مولا سړي سره سوال به ښکاری نو ول حرسه چی دا به جره اغا دو فصل د پاره او دارنګ د خشاک د پیدا کولو د پاره ځای پیدا کی اوس شمار کا سو شو اولنې نمبر حب شهوات من النساء یو والبنین دوا والقناطير المقنطره من الذهب والفضه دا دري او سلور والخيل او پنځو والخيل پنځو او دارنګ ول انعام شپږو والحرس او ورځي وی د هپتی او په وو کې لاړې سر لمولي سه مړ شو مسله بیان نشوه ورځي پارته کینو هغه ورځي په وو کې لاړې نو چې ته ورځي د دنیا لپاره لګې وینو مولي سه مسله وکړه بیانې وضاحت د مسلې وکړه کې طالب راغله مولي سه تیور مولي سه ستاړې رخنی کیږي ما شړې راوړې دا مثال راوړې دا شړې والا او پدې کې بزان چیرې ګرمه مولي سه چې شړې واغسته هغه کې خو د پیو ګټ کی هغه منګه کوالی وا بس طالب تجری ویلو الکه ما شړې خو منګه کوالی دا هغه ته مړ مولي سه ته هم بيخي چیرې بس پتا یار باندې خوري یو پښو پیدا کړي لکه بیا لا منګکان خوري کنه یاره هغه ورته سید لاړې پښوی راوړه پښوی چلاوړه پښو د شپې چیرې میو کاو را له سره لکه کوټ وران شو هغه پښو خو بیګا د ټکی کتاب نه استلما ګټ کې ناستو میو کاو ډیره تسخا کړي دي هغه ټول ګوره مولوی صاحب کنه داسې نه کنه تر شو کوي بيزا والا چې تبم ته شو د خوري او دا پښو بم ته کله ناکله داسې څه کما کوي نو دا بلګه برابرۍ یو لاړې بځه واغستا چې بځه واغستا اغه را وستا کوړتا بس چې ماقام شو چې یو ګټ نه به پښو میو کاو د بل طرف نه بغړی چې بځي چې څه کولا اغه میا کاو او به کوله دا غزي نه چې دا چې هغه یک نشو شو خو دوه بیماری شو دی یو ګټ نه یو وځ راځي د بل ګټ نه بل یسار شو طالب ته طالب ادا سي یاره دا خو تاسو پورا بغاځه باړولې ما هغه ته نمولي سیب کنو دا چې کړه ته ماجیګری کې دا چې چکر لګي د غره بری یخ کې نو ځان سره چکراله او د توت دا پانی پر اسانډو ځان سره پرومیل کې راوړه نو دا بځبه خوري نو دا به برابرۍ نو پښو به برابرۍ ناغه به منګکان برابرۍ نو بستا شړې به محفوظه پاتې بس ماجیګر مولي سه موږ کړه دا روان شوی ته توت خطلې لري چې دا چې توت د څنګه له گزار ور کړو سوچ کړه د چلکا دي توت ته څه شي راوخه جوړي دا کم څه شروع کړی دي دا کم کار شروع کړی دی بچ سوچ کړه چې هو دا ټوله مسله د هغه شړې نه جوړه شوی دا هغه شړې نه جوړه شوی دا سیده را کوشو کور تراله او بس شړې راواغسته طالب جان ته راشه دی خو دا شړې د درواله کڼ کې ورته ویل درکوا دا چې شړې زمانه دی پکار زه خو د دنیا د کار او د دین د کار نه وستره ما بس دا چې ټول عمر دنیا چې سره دغه نه بکې نه چې ته خپل سو کې ټول عمر هغه صرف کې بس د ضرورت موافق دي کار کوا خپل خېټه پچره او خپل ژوند په تیروا زوین للناس خسکل شوی ر خلکو ته حب شهوات هغه مینه د شهواتو دا غزړه مینه چې مینه نسای د زنانونه د خزو سره مینه چې لري هغه سیوا شوی دی ول بنین او د زامنو سره والقناطير المقنطره او خزاني لاندې باندې یو بل د پاسه پرتی دي غتی دي سونی دي چاندي دي ارشي دي دا یو بل د پاسه دي من الذهب رسرو زرونه والفضه او د سپینو زرونه د سرو زرو ځان لدی او د سپینو زرو ځان لدی والخيل او د اسونو المسومه چاغه نشاندار دي والانعام رسارو والحرث د فصلونو طالب جانو مسله بیانوله په مولا باندې په باچا باندې به سخت ردونه کول د باچا نه طرف خطا کړو چې د دې مولا د طالب څه وکړو دا غوډیر خطرناک دی وزیر ورته وځ ته چل درخه مکنه وې څه چلو ویلور ولا ورکا دا طالب چې دا نه کنټرولي کې خلور دی ولا ورکنو ته به اسخر شي او دا به دي زوم شي نو به ور خیل ساتي هغه ته لکه دا کوم د خبره وکړه ایست باچا لور چې طالب لور کړی دا چې طالب له لور ور کړی دا د طالب جان به بیراتو او د باچا په دربار کې ډېر پاجزۍ باندې ناسو او دا چې لکه خبره مبره به ډېر نه کولی دا چې په ادبانه انداز باندې بناسو نو بس وزیر رااله وزیر چې باچا تیر څنګه چللې باچا هغه ته لاو کنه یار ولدا چې وزیرا کله چې یو سړی ته محتاج شي نو محتاج چې هغه د ازمري نه چې ګیدل جوړي خپکیګمو محتاجی لوی بیماری ده چې کله چاته څه شي محتاج شي نو دا بیا د ازمري نه ګیدل جوړي طالب چې خبره وره چې دا خو ماته یو قسم دغه وکړو دا تاریخ راته وکړو
نو بس طالب پاس شیدو کورسینا اور تل باچا دا خبره واورا کم مال چې د زمرینه ګیدل جوړی او تا ورله دا کما ډنډ چې سره هغه کنستره دا کم حالات ته شروع کړی دي نو داغي جواب درواله دغه یو طلاق او دو طلاق او درې طلاق زدا چې د ګیدړانو ژوندۍ تیرولو تلیم تیار لور دي در پاتې چې دغه خبرې پکې دي نو لور دي چې سره هغه در پاتې زه د ګیدړانو ژوندۍ نشم تیرولای زه د ازمرو ژوندۍ تیروما نو الحرس پسونه ذالک دا متاع الحیات الدنیا سکه د ژوند دنیا را دا دنیا سکه دا چې سره د ماشي وزر دی بعوزه ورته ویل دا جناح بعوزتين ما سق الله الكافر شربتما دا چې د ماشي وزر دی دا متاع دا سکه دا چې سره معمولی قدور تملا والا خبره ده قدور تغلا وکنوف تملا والا ده والله چې دی عنده دا سره حسن المآب خسته دې د واپس ایره د الله جل شانه دربار ته ورتل داغه سره بهترین زینه چې هغه ور سره دي